अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा काबिल क़दर ढेरों गैरतमंद मुसलमानों, हाजिरीनों, सामीईनों, दा कम म्याश्त शुरू दा और तकरीबन पर ख़त्म दो दा दे म्याश्त वेल कीगी ज़िलक़ाइदा। द दिन बाद बल म्याश रा रवाना दा आगे ते वेल कीगी ज़िलहज्जा। तो ज़िलहज्जी पर म्याश की सोकाउन दासिदी ची आगा अमूमन मुसलमानान कई यो खुलुम्बे ची दानुम द म्याश्त कम दे ते खौदे शवे दे पदे की हज कीगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ती द हरमैन व आगा रौनकुन बहाल की ज़मून द पाकिस्तान और द बल मुल्क न द हाजियान जियो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दगा रौनक दोबारा बहाल की। मोहतरम द्वेम अमल आगा द कुर्बाने दे और दागी नमक की लुम्बे लसोरजो के बाज़ आमाल इश्तदे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दागी तस्किर बमको लुम्बेनन नाने रोज़ उदा मौजू बा इंशाअल्लाह अज़ीज़ दाब द कुर्बाने
د دې فلسفه د دې حکم او قرباني څه ته وایي دا بنن بیانو ان شاء الله العزیز. محترمو د قربانۍ ابتدا د کله نه شوې وه نو د کله نه چې الله رب العزت دنیا ته حضرت آدم علیه السلام را لېږلی الله رب العزت د هغه وخت نه د دې ابتدا کړې ده. لومبۍ واقعات چې د کله د قربانۍ راغلي د هغې موتا بار بار دا تذکره اورو. الله رب العزت دنیا ته حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دواړه راولېږل د جنت نه راکوز کړل. حضرت حوا علیہ السلام په جده کې او حضرت آدم علیہ السلام مورخینو ذکر کړی دی په بنگلاديش کې راکوز شوی دی. بعضو مالدیپ ذکر کړی دی. مختلف قولونه هم پکې شته. محترم الله رب العزت دواړه را یوځای کړه د عرفات په میدان کې حاجیان صاحبان چې لاړ شي او کوم ځای کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د حج هغه خطبه ویلې وه حجۃ الوداع باندې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم خطبه ویلې وه کوم ځای کې دغه ته ویل کېږي عرفات د میدان. دا د عرفات میدان دی. علماء کرام ذکر کوي عرفات ولې ویل کېږي وی په دې باندې عرفات ویل کېږي دا د معرفت نه دی. په دې باندې حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دواړو یو بل وپېژنده یو بل سره میلاو شو. دغلته آدم علیه السلام او مور بیبي حضرت حوا علیه السلام دا میلاو شوي دي یو ځای شوي. د دې نه مخکې دوی یو بل نه بېدرکه وو. محترمو د کل نه یو ځای شو. الله رب العزت په دنیا کې دوی ته د انسانیت د دې د نسل سیوا کو. الله رب العزت انسان ته وجود ورکو. آدم علیہ السلام او حضرت حوا علیہ السلام دې ذریعہ ګرځي. دا الله رب العزت واجب قدرت داو چې الله رب العزت په دې کله اولاد ورکو نو اولاد به په یو ځای باندې په یو موقع باندې یو نارینه او یو زنانه ورکول. ورور خور به یو ځای پیدا کېده او دا قرانګي بیا به یو کال پس عام د روټین مطابق څنګه چې اوس ماشومان پیدا کیږي بیا به یو ماشوم نارینه او یو زنانه پیدا شو ورور خور پیدا شو. دا کم یو ځای به چې پیدا شو دا به دواړه ورور خور د دوی په خپل منځ کې نکاح نه کېدله او شریعت دا الله رب العزت طرف نه دا مقرر وا چې کوم ماشوم پیدا شوی د دې نه مخکې کوم ماشوم پیدا شوی دا د بل ورور سره د یو ماشوم به د بل ماشوم سره نکاح کېدله. یو ځای به چې پیدا شوی دا خپل منځ کې ورور خور د دوی خپل منځ کې نکاح ممنوع او حرام وا او چې کوم به یو بل نه ځان له پیدا شوی نو دا ځان له به د دوی نکاح کېدله. دا ترتیب روانو. دې دوران کې قابیل او د سره یو خور پیدا شو او دارنګ دینه بعد حابیل او سره یو خور پیدا شو. شریعت چې کوم مقرر کړو
د قابیل د خور با د حابیل د خور د حابیل سره واده کېده او د حابیل د خور با د قابیل سره واده کېده دا شریعت د طرفه جایز دا قسم مقرر قابیل راولګېده د ده سره چې کومه خور پیدا شوې وه دې ته الله حسن ورکړی و دا زیاته حسینه وه په نسبت د هغه خور چې کوم د حابیل سره پیدا وه د هغې حسن پې کم و ده دا اراده وکړه چې زه واده کوم او نکاح کوم نو ما سره چې کومه خور پیدا شوې ده چې شریعت هغه ممنوع کړې وه د قابل لپاره د وی چې دا ما سره پیدا ده دې سره به واده زه کوم د دې پلار زموږ نیکه حضرت آدم علیه السلام قابل ته ووی چې دا کار د الله طرف نه ممنوع دي مه کوه خو دې قلار نه شو د خپل ضد راغستی و او د دې عمل دپاره دې سرګردانه و کوشش وکړو چې زه به دقسې کوم محترمو حضرت آدم علیه السلام ته یو مشوره ورکړه وی که تاسو دواړه قربانۍ وکړې او د چا قرباني چې الله قبول کړه دی په حق یې اده فیصله به ومنلی شي او د قابل سره چې کومه خور پیدا شوې ده او په نکاح کې به راځي د حابیل ورسره جایز ده هغه قربانۍ لپاره یو ګډه دا خوښ کړ هغه مقرر کړ او قابل چې په ناجایزه او په پړه باندې انقطع و د الله د حکم خلاف ورزي کوله هغه داسې وکړو چې هغه د قربانۍ لپاره کمزورې غله دا راواغستله دی مقرر کړه چې زه به دا قرباني کوم کمزورې غله محترمو الله رب العزت په هغه وخت کې د قربانۍ لپاره د چا قرباني به قبول شي دې به څه نه ښیي د هغې لپاره طریقه کار به دا و چې دې خلکو به خپله قرباني په غر باندې کېښودله د بره نه به یو اور راغی د چا قرباني به چې قبوله شوه هغه به ختمه کړه ځان سره د چا هغه به چې قبوله نه وه هغه به دقسې په هغه ځای پاتې شوه محترم الله رب العزت په امت محمدیه باندې یو لوی احسان کړی دی احسان دا دی چې ګوره یو خو د مخکیني قومونو د هغوی قرباني به داسې وه چې هغه به بس اوس وځېده یو قسم له یا به الله ځان ته واغسته یا به اوس وځولې دغه اور خو زمونږ دپاره الله رب العزت زمونږ قرباني زمونږ دپاره د خوراک دپاره جایز کړه په خپله یې وخورئ قرباني مو که بیا وخورم په خپله دا یو قرباني به هغوی په خپله نه شوه خوړلی په شریعت په احکاماتو کې الله رب تبدیلي راولي څنګه چې روژه مخکې بدله وه طریقه کار یې بدل و د دې امت دپاره الله رب العزت اساني راوسته ده بدله ده محترم وارد مې دا کو چې دا حابیل کما قرباني وه هغه د اړنه کړې وه او قرباني اصل کې ویل کېږي تقرب الی الله لپاره چې یو کار وشي د الله د نزدېکت او د خوشحالۍ لپاره کم کار وکړي دا قرباني ده هغه که ته مونځ د الله د رضا لپاره کې دا قرباني ده ته خپل کټ پرېږدې خوب پرېږدې او راپاڅېدې د الله حکم پوره کې ته چې په دې باندې الله رضا شي دا ته قرباني کې کنه
بستر دې پرېښوده، خوب دې پرېښوده، آرام دې پرېښوده، پټۍ دې پرېښوده، دکان دې پرېښوده. دارنګې یو بل د الله حکم پوره کې د الله د رضا لپاره زکات ورکې، خپل مال رالې د الله په غریبانو باندې تقسیمې، دا قرباني ده که دا قربانی ده محترمو. خو بیا اصطلاح کې قربانی څه ته وایي؟ بیا خاص قربانی چې کوم د الله طرفه مقرر شوی عمل دی ته قربانی وایي. نو عرض مې دا کوو هغه عمل چې د الله د رضا لپاره وشي دا قربانی ده، چې الله رانه پرې راضي شي، زه الله ته په دې باندې ورلنډ شم، دا قربانی ده، قربانی دي ته. او دا قربانی کول هم په دې نیت پکار دي چې زه دا قربانی دې لپاره کوم چې زما نه الله راضي شي. علماء کرام فقهای کرام دا خبره ذکر کوي، دا اهمه مسله یاد ساتئ چې کوم کس قربانی په دې نیت باندې وکړي چې زه به غوښه ډېره وخورم، ډېره غوښه به ما ته زه کور ته راوړم، د دې لپاره قرباني کوي، قرباني نه کېږي. تر دې پورې کدی د بل سره شریک دی، بل چا سره ملګری دی، په قربانۍ کې چا سره شریکدار دی، نو د دې غونډو شریکو ملګرو هم قرباني نه کېږي. ولې؟ د یو کس پکې عمل خراب دی، نیت خراب دی. او دویمه اهمه مسله، کم ملګري دي، 2 دي 4 دي، آخري 2 ملګري په غټ څاروي کې غوا میخه کې او دارنګې اوښ کې، په دې کې ملګري څو دي؟ د کم سے کم یو کس باندې کوي شي او زیات نه زیات په 2 کسانو باندې قرباني کوي شي، یو څاروي کې شریکدار ګرځېدي شي. خو که په دې کې د یو کس مال دا حرامو، مال سو حرامو، د دې ټولو قرباني ورسره نه کېږي. نو محترم عرض مې دا کوو چې قرباني دا تقرب الی الله لپاره، د الله د رضا لپاره، زه په الله ته ورلنډ شم، د الله د رضا لپاره یې کوم. خو قابیل چې په خپله دعوه کې او په خپل اراده کې مخلص او صحیح نه و، ځکه کار یې غلط کو، نو قربانۍ لپاره یې څه راغستي، بېکاره غونده کې غلی راغستی و چې خراب وي، هغې یې راوړې وه چې دا به قرباني شي. اشرف علی تانوی رحمه الله حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یو واقعه ذکر کړی ده، عجیب واقعه. وای یو مولانا صاحب یو ورځ ورچا پلیټ کې کیر راوړو، یو ماشوم ولې کیر راوړو چې راوړو ماشوم ته مولانا صاحب وای چې صاحب ما خو دلته کې یو غټ وخت تیر کړ، بلاش ورځې مې تېرې کړې، کال مې تېر کړ، مثلا ستا د کور نه خو ما د چېرته اوسه پورې اوبه قدر جومات ته نه دي راغلی، خوراک نه دی راغلی، دا نننۍ کیر په کومه خوشحالۍ کې دی. د دې د راوړلو وجه څه ده؟ ماشومان خو رښتیا وایي، دروغ خو نه وایي ګره. وایي هغه ورته وایي چې استاد جي دا کیر زما مور پخ کړی و، خو داسې بې ځایه ترې لږ شانې پاتې شو، خیال یې نه و، سپی راغی دی ټوټه کړ، په دې کې خوله وواله، خوله یې پکې وواله. نو ما ته مور وی چې اوس څو خوري نه استاد جي دی یو څه، وایي چې ښه استاد جي دی یو څه، نو ما تاله مې راوړه، واړه خو دروغ نه وایي که نه، اکثر کې د خیالي مونږ کله کله چاته ور وټکوو، ماشوم راوځي پلار ته دې اواز وکړه، هغه چې لاړ شي کور نه بیا راوځي، داجي وایي چې داجي کور کې نشته، خیال دی که نه، ماشوم دروغ نه وایي که نه، داجي وایي چې داجي کور کې نشته. دغه ماشوم هم رښتیا ووایي چې دا کور کې دا کیر کې سپي خوله وواله، نو چا خوړه نه کور کې، نو استاد جي وایي چې دا هلته یو څه مونږ تاله راوړو. مولانا صاحب هم غوسه ناک و
پلیټ واغستو عقل ته وشو پلیټ هم مات شو ماشوم په جلا شو ماشوم ته وی چې تا خو مالا پلیټ مات کړ مولانا صاحب سوچ کړل خدا خو مې ماشوم له پلیټ مات کړ دا خو نو پکار پلیټ ماتول خو نو پکار کنه بهرحال غوسه خو ورغلی وه کار ناجایز و نو ماشوم ته وی چې خیر زه بل پلیټ والم خفه کېږم دا بل پلیټ دا واله هغه ته وی خفه په دې ما چې په دې پلیټ کې ما خپل کتري له روټۍ ورکوله دا پلیټ دی په دې کې زه خپل کتري له روټۍ ورکوم نو چې راوړم بېکاره څیز دی په کم پلیټ او کم لوښي کې چې راوړی هغه هم بېکاره دی نو قابیل چې کوم خپله صدقه کړې وه قرباني کوله نو هغه غنم او جوارې راغستې وه غلې راغستې وه چې کومه بېکاره وه موږ زکات کې کوم غنم ورکوو په آخره کې چې راټول کړو کاڼي چې پکې یا پکې اعلان دي بوس چې پکې یا چې کم فصل بېکاري د هغې نه موږ ورکوو چې کوم د سر غلې د هغې نه موږ زکات نه ورکوو او خپل ځان له پکار راځي که نه زکات کې خیرات کې د الله په نوم به هغه څیز ورکې چې کوم بهترین څیز نو فرمایي قرباني قبوله د حابیل شوه حابیل په سچه باندې و په حقه باندې و دا قرباني الله قبوله کړه قابیل بیا م غوسه و ځکه دی خو په اراده په دې کې اراده و چې د حابیل سره کومه خور پیدا شوې ده دا زه په نکاح نه علم زما سره چې کومه خور پیدا ده شریعت ورته منع کړې وه وي دا به زه په نکاح علم ولې ښایسته ده حسینه ده ښکلې ده شریعت منع کړې وه محترمو مختصر عرض مې دا دی چې کله قابیل د خپل حابیل ورور ته دمکي ورکړه چې تا به څه کومه تا به زه وجنم پرېږدم دی نه مورخینو ذکر کړي حضرت آدم علیه السلام لاړه حج له حج له لاړه شیطان ورته قابیل ته دا طریقه وښودله چې دا خپل ورور دی په غټ کاڼ راواله په دې سر یې وله ووه دی به مړ شي شیطان لومبې په انسان باندې دا لومبې قتل په مخ د ځمکه وکړو څومره قتلونه چې کېږي په مخ د ځمکه باندې په دې کې به د قابیل پوره حصه قابیل په دغه شان د مجرمي څنګه چې په نن دور کې یو سړی په ناجایزه مرګ وکړي دې څنګه مجرم دی هغه ته پکې دغه شان دی سزا میلاویږي به دې وجې نه وایي کم کار چې نیک یو سړي شروع کړو وروسته دا خلک نیک کارونه کوي هغه ته به د نیکۍ اجر میلاویږي دی به په قبر کې پروت دي په کلي کې به هم نه وي د خپې راټولې کې بچي دی په کلي کې هم نه وي خو ده ته به اجر میلاویږي او کم سړي چې د ګناه کار شروع کړو په کلي کې یو نوی کار یې وکړو د ګناه او بل خلک په هغه شان د په هغه لار روان دي ده ته به سزا میلاویږي دیم به کې دغه شان د مجرم دی څنګه چې دا بل سړی مجرم دی دې وجې نه هغه کار نه دي کول پکار کم کار چې وروسته د ما او ستا لپاره د ګناه سبب وګرځي عرض مې دا کوم محترمو دغه ابتدایي قرباني وه قابیل خپل ورور په ودو باندې کاڼې راواغسته غټه په دې سر باندې ورې ګزار وکړو هغه شهید شو وفات شو هغه وفات شو نو بیا یره ورسره وه ورور خو مې مړ کړ چل خو ورتلی نه دې نه مخکې مرګ نه و شوی څوک مړم نه و د دې نه مخکې د انسان سره به څه چل کې دا چا ته پته نه لګېده بیا په اوږه ګرځو په شی راغلو چېرته به تلو ځان سره یې بوتو ګرځو به چل نه ورتلو شیطان خو دوکه کو خو بیا چل نه ورته یو کارغه راغی علما کرام ذکر کوي چې یا خو فرشتې وي د انسان ته د دې چل ښودو چې اوس به د انسان سره څه کوي چې مړ شي د دې چل یې ښودو بعضې وایي نه کارغه و بهرحال الله د انسان د تربیت دپاره د دې قابل د تربیت دپاره دته د ښودنې دپاره دغه راولېږه خپل منځ کې به جګړه شو یو یې په وخلو کې مړ کې یا مړ شو یا هسې په قص باندې چې کله یو مړ شو ده ورته کتله
دغه کارغه لګیا شو په ځمکه کې کندړه وکړه دا مړ کارغه ور واچو د پاسه په خاورې ور واچولې په خپو باندې د قابل وی آی هاي زه دومره بیګاره دومره کمقل او دومره کمزور یم چې زما دپاره زه ما یې نه پیدا چل د کارغه نه یاد کړ اوس به کارغه ما ته چل ښي کله چې انسان ناروا شروع کړي که نه بیا اکثر کشر راپاسي عقل ورته ښي دا کار دی داسې نه دی دا ټیک کار مونږ خلک په دې مغروره کېږو چې زه مشر یم او ما ته به کشر عقل ښي او ما ته به دا ورکوټې کس سمه خبره کوي نه بعضې وخت کې به ته مشر یې بېشکه خو په غلطه به یې نو که کشر ته سمه خبره کوي منلې پکار دي بهرحال محترمو دغه ابتدا د ړومبې قربانۍ وه قرباني را روانه په دې طریقه باندې حضرت آدم علیه السلام د امت او دارنګې د هغه د بچو په دې تربیت کې په دې زندګۍ کې دغسې را روانه وه حضرت ابراهیم علیه السلام جون ته راله هغه واقعات موږ ستاسو مخکې ده انشاءالله العزیز مو تفصیلي بیا بیان کړو څه وخت خو مختصر ده چې آدم علیه السلام په بچو کې حضرت ابراهیم علیه السلام چې زموږ ستاسو پلار موږ د خپل پلار هم وایو ابراهیم علیه السلام زموږ پلار دی محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ستاسو سنت د ابراهیم علیه السلام ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت دی د عمل قربانی نو ابراهیم علیه السلام خوب ویني درې پیرې خوب ویني په آخره کې د الله طرف نو د حکم کېږي په خوب کې چې ته قرباني وکړه یو قسم قرباني بیا وکړه په آخره کې خپل زوی ته وایي بچوړیا اسماعیل علیه السلام چې ماشوم دی لا ورته وایي بچیا زه خوب وینم چې په خوب کې تا قرباني کوم او د پیغمبر خوب دا وحی صحیح د الله طرف نه حکم یې وحی نو چې بابا جانا څنګه چې د خوب لیدلې دی هغسې وکړه زه به انشاءالله العزیز صبر کوم زه به تا په حکم کې نافرماني نه کوم او څه تکلیف به نه در رسوم ته به دې کې تعدي وکړه بهرحال ابراهیم علیه السلام قربانۍ لپاره خپل بچی بوځي خپل بیبي ته وایي ښایسته کا سترګې وله تورې کا سر وله غوړ کا پای کپړې ورته واچوه ځان سره یې روان که نن چې ما ورته عینو او حاجیان لاړ شي او هغه درې شیطانان ولي ړومبې ورکوټه شیطان درمیانه او غټ شیطان ولي محترمو دغه زګینو کې ورته شیطان راځي او ورته وایي دا ورته پلار علالی دی ورته وایي هغه ورته بد رد وایي په ګاڼه کې ګزار کوي محترمو هغه لاړ شي او بچې سملی او قربانی کوي چاړه پې راکاږي الله رب العزت طرف نه ورته ګډ راځي او د ابراهیم علیه السلام نه د بچې قرباني قبوله یې کړه خو وایې ترې نه اخیستله الله طرفه قبوله شوه بچې قرباني نه شو محترمو هغه سنت دي را روان دي اهم د قربانۍ اهم مقصد او فلسفه د قربانۍ دا ده چې دا د الله د نزدېکت سبب دی په دې به موږ الله ته ځان نږدې کوو د الله د نږدې کېدلو لپاره دا عمل پکار دی الله رب العزت دی زموږ او ستاسو هر یو عمل دا د خپل رضا سبب وګرځئ په دې کې د الله اخلاص را نصیبه کړي ځکه الله رب فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين که انسان مالی قربانی کوي که جانی قربانی کوي که دې مونځ کوي که دې ژوند تېروي او که د مرګ د ته راځي چې دا د الله د رضا لپاره محترمو د الله د رضا لپاره قرباني پکار ده دویم عمل او اهم او ضروري مسله دا ده چې قرباني دا واجب ده په هغه کس چې کوم استطاعت او وسعت لري طاقت لري د طاقت وضاحت انشاءالله العزیز روان مو بیا تفصیلي وکړو کوم کس باندې قرباني کیږي دا واجب ده یو کس سره ده دی قرباني پې کیږي او ویې نه کړه قرباني پې کیږي او ویې نه کړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي
دا خلک زمون عیدګاه ته نه راځي دومره سخت وعید دی علما کرام فرمایي دا وعید د دې وجې نه دی چې دا عمل د قربانۍ دا څه شی دی دا واجب دی بعضې خلک ما او تا ته په دې ورځو کې داسې قسمه خبرې کوي یا خاص کر په دې سوشل میډیا ډیلکاؤنټ ته راځي دوی به لیدلي دي خلک وایي قربانۍ ته څه ضرورت دی د قربانۍ په ځای باندې دا پیسې راواله په غریبانو تقسیم کا داسې خلک کوي که نه وایي په فیسبوک باندې اکثر دا قسمه پیسري او دا قسمه خبرې خلک کوي راځي محترمو که یو سړي قرباني ونه کړه دی به ګناهګار دی او د هر یو عمل ځان له د هغې خوند دي ځان له مزه وي ځان له د هغې حکم دی ته د فرضو په ځای باندې داسې نه شي کولی چې فرض لمونځ پرېږدي او ته راځې زه نفل به کوم او د فرضو اجر به ته میلاوېږي داسې نه ده فرض په خپل ځای دي مونځ په خپل ځای دی قرباني په خپل ځای ده روژه په خپل ځای ده حج په خپل ځای باندې دی خیرات او زکات او صدقات دا په خپل ځای باندې دي دا یو څه خپل عمل دی خپل د هغې اجر او ثواب دی الله کله وایي قرباني وکړه چې ما ته رانږدې شي کله وایي فرض لمونځ وکړه چې ما ته رانږدې شي کله الله وایي روژه ونیسه چې ما ته رانږدې شي تقوا درکې راشي الله رب العزت فرمایي کله وایي زکات ورکړه چې ما ته رانږدې شي ما کې د برکت واچوم محترمو اعمال ځان دي په دې کې داسې نه دي پکار چې کله یو سړی تا ته وایي نه په دې په ځای باندې خیرات وکړه او دې په ځای باندې غریبانو یعنی څه وکړه غنم او جوار والا دارو درمل والا چاله پې علاج وکړه قطعا په دې باندې قربانۍ اجر نه میلاوېږي داسې خلکو لپاره دا جواب پکار دی چې بھئی ته کله واده کې پای کې لګونه لګې دغه لګونه راواله کورونه راواله په غریبانو تقسیم که کنه دغه نه کوي خو تا ته ووایي نه قرباني مه کوه قرباني چې په چا باندې الله وسعت ورکړی طاقت ورکړی په د قرباني واجب ده په منزله د فرضو ده داسې نه ده چې فرض دا واجب ده محترمو الله رب العزت تاسو په دې خبرو باندې عمل